السلام علیکم. زه جهانزیب یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن ټاپک زموږ د اکاونټ یا د اکاونټ فنکشن باره کې دی چې اکسل کې دا کم ځای استعمالیږي او د دې سب فنکشني یا د دې قسمونه سوي. نو د دې اکاونټ او اکاونټ باره کې به خبرې کوو او د دې څومره قسمونه اکسل کې دا څنګه استعمالیږي. ډېر په اسان الفاظو کې او یو اسان اکسل شیټ کې به د دې ایکسپلینیشن کوو. نور چې څنګه د دې د نوم نه تاسو ته پته لګي چې دا د اکاونټ دپاره استعمالیږي، خو د دې مین ډفرنس دا دی چې اکاونټ چې کم دی دا صرف نمبرز کاونټ کوي او اکاونټ چې کم دی په دې بیسیکلی دا چې کم دی آل مطلب صرف د بلینک سیلز چې کم دي په ایکسل کې د هغې نه علاوه چې څه هغه ټول کاونټ کوي، که هغه نمبرز وي او که هغه ډیجټس مطلب نومي یا صحیح که نه چې هغه ډیسیمبل کې لیکلی شوي یا نمبرز یا هر څه چې ټول هر څه کاونټ کوي. نو دې اگزامپل یا ساده یو مثال به یو ساده ایکسل شیټ ما جوړ کړی دی، هغې کې به تاسو ته پته ولګي. د دې سینټیکس چې کوم دی یا د دې لیکلی کېږي څنګه دواړه یو شان فارمولي او یو کې صرف فرق دی چې دا د کاونټ لیکلی کېږي، هغه کاونټ لیکلی کېږي، نو دې کې څه فرق نه وي. نو راځئ چې اوس ایکسل شیټ کوله وکړو. دا یو ما سمپل ایکسل شیټ جوړ کړی دی چې هغه د امپلای سالري شیټ یا امپلای اټینډنس شیټ هر څه نوم چې تاسو ورکوئ. دا یو ویکلی شیټ ما جوړ کړی دی، ویکلی بیس باندې په دې کې هغه انفارمیشن راوځي کوم چې زموږ پکار وي. فلحال ما بلینک جوړ کړی چې ما مطلب دا دی په یا زما مقصد پکې دا دی چې زه په دې کې کار کوم او تاسو د هغې نه فایده اخلئ. نو زموږ ټاپکس چې کم دی په دې کې اول زموږ فارموله چې په دې کې استعمالیږي، نو یو به په دې کې موږ فارمولې استعمالو کاونټ، بل کاونټ کاونټ، بل درېیمه فارموله په کې چې کم قسم دی هغې ته کاونټ بلینک وایي. نو دا درې قسم فارمولې به په دې پیله سیکشن کې استعمالو چې تاسو ته پته ولګي چې یاره دا څنګه استعمالیږي یا په دې کې څه لګي. داسې پکې نور هم کاونټ او کاونټ ایپس په دغې باندې به هم بحث کوو. لکه مکمل د کاونټ حساب سره یو مکمل پیکیج دی په دې ویډیو کې، انشاءالله تاسو به څه نه څه فایده والی. اول چې موږ کله شیټ جوړو نو سیریل نمبر په دې کې ما ځکه نه دی چې ویم چې په سیریل نمبر واچوم چې تاسو ته پته ولګي چې یاره د دې څونه قسمونه سیریل نمبر. اوس یو سیریل نمبر خو زه داسې 1 2 3 او 4 حساب سره داسې اچوم، دا هم ټیک ده. خو تاسو مطلب زر مطلب داسې لکه دا خو شیټ ډېر وړوکی دی، امپلایز هم لږ دي، خو فرض که تاسو داسې دا ډرایګ کو دا به ټول 1 راشي او دلته ما سلیکټ کو فل سیریز مې کو نو دا به 1 2 3 په خپله راشي. داسې هم راځي. او د دې درېیمه طریقه دا ده چې فرض که زه دا نه لیکم، صرف 1 2 پرېږدم 1 2 لیکم او دا دواړه داسې دا کوم دلته ډبل کلیک کوم دا به هم داسې راشي. دا مې ځکه خالي پرېښودی چې تاسو ته پته ولګي چې سیریل نمبر کویک څنګه موږ راولو. دا موږ سره امپلایز دي او په دې کې میل فیمیل ما سپریشن کړی دی یو خاص مقصد ځکه چې زه کاونټ ایپس فارموله هم په دې کې استعمالول غواړم چې تاسو ته د هغې پته ولګي. حالانکې صرف دا نور فنکشن نو بیا پکې په دې سیګریګیشن ضرورت نه و، خو بهرحال ما پکې انپوټ کو چې تاسو لکه یو ایکسل شیټ کې د ټولو فارمولو حساب سره دا وشي. بس په دې کې دا ویکلی اټینډنس شیټ موږ جوړو یا سالري شیټ جوړو. په دې کې منډے ټیوزډے ویټنسډے او دا سیټرډے پورې دا شپږ ورځې دي او زموږ ټوټل ورکینګ ډیز په دې کې شپږ دي یا 6 دي. اوس په دې کې به ځینې کسان پریزنټ دي، ځینې به ایبسنټ دي، بیا د هغې پرسنټیج به څنګه راوځي. بیا د پر ډے چې د دوی کم د سالري پر ډے اماونټ دی هغه په دې کې تقسیمیږي څنګه او د دې ټوټل سالري په دې ویک کې څنګه راځي. دا هم ما ویکلی جوړ کړو، تاسو منتھلی جوړولی شئ. بیا په هغې کې د هغې منت حساب سره چې کم د هغوی ټوټل سالري د هغې سمري هر څه به په دې کې راځي ډېر په اسانه طریقه باندې. اوس فار ایگزامپل دې کې عام یو داسې ټیکټکس استعمالیږي چې فی پار پریزنټ او ای پار ایبسنټ، بس هم هغه ټیکټکس به استعمال کړو، ډېر کمپلیکیټډ کوو به نه. نو زه به فیو لیکم فار ایگزامپل دا ټول پریزنټ کوم او دا پکې لکه دا ما ټول پریزنټ کو. په دې کې ځینې کسان دي چې ایبسنټ دي،
فار ایگزامپل زه به زر دا شیټ جوړ کړم چې تاسو ته پته ولګي چې دا څنګه ورک کوي. ایبسنټ مې پکې څه واچول او څه پکې بلینک پرېږدم فار ایگزامپل، لکه چې زه دا بلینک استعمالول هم غواړم. اوس لکه ما ډیټا انټري کړې ده او په دې کې دا ډیټا ډېره زیاته ده یا لینتي ده، په دې کې څه کسان ما انټر کړي څه نه دي، چا مې پرزنټ لګولی چا مې ایبسنټ لګولی دی، نو ما ته به څنګه پته لګي؟ ما ته خو صرف دا پته ده چې یاره دا 14 کسان دي ما سره 14، خو دلته راته پته نه لګي چې یاره های د 14 کسانو ما صحیح انټري کړی او که نه. نو اول به زه راشم یو سمري، دا سمري تاسو برم جوړولی شئ، لاندې هم یا د دې بل شیټ هم جوړولی شئ، خو ما په دې یو شیټ کې راوستل چې د دې ایکسپلینیشن اسان شي. اول به کاونټ فارمولې استعمال کړو. کاونټ مو ما چې څنګه تاسو ته چې کاونټ صرف ډیجټ کاونټ کوي، څنګه کوي وینئ. نو زه به ولاړ شم از ایکول ټو کاونټ بریکټ په دا کم دی کې څنګه چې ما تاسو ته د دې سمپل دغه دی ویلیو 1 او 2 او دغه شان چې دا زه ډریګ کوم داسې، نو دا به ټول ویلیوز په خپله راوالي. دا ما سره ما لکه زه دې کالم کې لګیم بي کالم کې، نو ما د دې ډیټا پکاره چې وي په دې کالم کې څومره انټریز دي یا زه دا ټول به څنګه کاونټ کوم. نو دا چې ما انټر کو نو دا ما ته وایي چې یاره تا سره 14 امپلایز دي، او چې د هغې زه میکسیمم ویلیو ته وګورم نو هم 14 دي. نو مطلب دلته دا به زه داسې ټول ډریګ کړم چې د دې انټري زه کومه چې آیا دا څنګه حساب دی. نو دا وګورئ تاسو ته اوس ښایي چې دې صرف دا ما ډریګ کو او په دې کې تاسو ته صرف او صرف هغه فګر ښایي چې کم ډیجټ کې، مطلب په ډیسیمل کې 1 2 3 کې صحیح شوه. د دې صرف تاسو هغه فګر راواغستو، وګورئ چې دلته پکې انټري شی هم دغه شي. نو دا یو مثال و چې دا نور صرف د کاونټ کوي د سیل کې ډیسیمل یا ډیجټ یا 1 2 3 چې څنګه تاسو وایي هغه کاونټ کوي، دې نه علاوه نور څه نه کاونټ کوي. اوس موږ له داسې یو فارموله پکار ده چې هغه مطلب ډیسیمل هم کاونټ کوي او دا اے بی سی دا کې چې څه راځي که نه الفابیټک یا صرف نور سیزونه. نو زه بیا کاونټ اے فارموله لګوم، هم تقریبا سیمي کاونټ اے چې زه ولګوم نو دې ډفرنس به ما ته معلوم شي. هغه شان سیل به زه سلیکټ کړم چې کم ما سره ټول رینج یا ټیبل کې، او کروس به کړم اوکې به کړم. بس وګورئ جي دې تاسو ته ټول هغه او چې دا چې ډریګ کړم نو بس په دې کې ما ته پته لګي چې یاره په دې کې څه مسله ده. اوس وګورئ چې ما انټري وکړه او دا کاونټ اے ما ته وایي چې دا 14 کسان دي، دا ټول ما ته کاونټ کوي. اوس کله دې سلیکشن ما د دې ځای بره نه والم پرس که دا هم پکې راواخلم او دا انټر کړم نو دا ما ته 15 ښایي، ځکه چې دی هم پکې کاونټ کو، سیریل نمبر هم پکې کاونټ کو. خو یاد لرئ سلیکشن صرف دا ټول یو شان کوئ، مطلب چې کوم ویلیوز دا تاسو سره دا هیډر دی یا تاسو دا لیجنډز دی یا چې دا کم د هیډ والا لیکل تاسو کړي دي په یو فارم کې، نو د هغې د لاندې به تاسو سلیکشن کوئ. لکه دا شو دا ټول سلیکشن د دې تاسو چې کم هیډینګ دی د هغې نه لاندې کوئ. نو دغه شان دا سلیکشن مو وکړو. اوس په دې کې ما ته څه وایي چې دا 14 ټول صحیح دی، دا ما ته وښودو، خو دا ځینې پکې 13 ښایي. 13 ولې ښایي چې دلته هم بلینک دی، دلته هم بلینک دی، دلته هم بلینک دی، ځکه ما ته 13 ښایي. مطلب کاونټ اے دا ستا صرف او صرف دا ډیسیمل او الفابیټک هر څه راخلي، خو بلینک چې کمی خالي نو هغه کاونټ کوي نه. د دې مثال دا دی. اوس که دلته زه اے ولیکم یا پی ولیکم دا به 14 شي، او که زه پکې 2 بلینک کړم فرض کړه نو هغه 12 شي. دا دې سره چینج کېږي. نو دا د کاونټ اے فنکشن شو. اوس بلینک کاونټ بلینک هم دا سیم فارموله ده، خو په دې کې دا کم بلینک چې کم دي څنګه چې په دې کې ښایي چې په دې کې فرض کړه ټوټل تا سره 14 دي، خو دلته 13 ښایي، نو یو بلینک دی، نو هغه مطلب ډیټا ډېری، نو زه به پکې بلینک سیل څنګه معلوم. نو کاونټ بلینک فارموله به د هغې لپاره استعمالېږي، از ایکول ټو کاونټ بلینک صحیح شو او بریکټ او رینج هم دغه ما چې درته وویل د کم چې سرنامه وي د هغې د لاندې به ټول سلیکټ کړو او بس بریکټ به کلوز کړو. دا اوس ما ته بلینک سیل ما ته ښایي
چې آیا تا پکې څه غلطي کړې یا څه میسنګ خو پکې نه دي. نو په دې کې میسنګ نشته، دې کې ټولو کې سیلز کې انټري راو چې دا داسې ډریک کو دی دی پورې دا ما ته وښیي چې په دې کې یو بلینک دی. صحیح شو، دې کې دوه بلینک دي او دې کې یو دی. دغه حساب سره دا ټول بلینک دي، خیال دم دی دا هم ټول بلینک دي دا هم بلینک دي. نو که زه سمرایز کم دا شیټ نو ما ته د کاونټ بلینک نه پته لګي چې کم کم ځای ما غلطیانې کړي یا کم کم ځای ما ته کار پکار دی. ځکه چې اورال به دا چې ما سره 14 امپلایز دي نو دا کاونټ ا چې کم دی دا 14 کېږي به یا د دې کاونټ او د دې به دا یو شان اله به زما غونډه ډیټا پوره. نو زه به اوس کوشش کوم چې دا بیا اخره کې ګورم چې یاره دا 14 ټول دی او که نه. چې کله دا ټول 14 شو نو مطلب زما ټول شیټ چې کم دی هغه اوکې شو. اوس به راځو دا خو د بلینک فنکشن تاسو ولیدو کې دوه بلینک دي، فرض که یو پکې بل زو واچوم 3 بلینک شو، دې کې یو بل زو تلر کما نو هغه دوه بلینک شو. دغه شان دا چینج کېږي. اول خو به زه چې شیټ جوړوم نو ماله پکار دی چې اټینډنس واخلم چې دا ټول هر یو ډے په دا خو ډېر شارټ دی ویکلی دی. منتلی چې تاسو جوړوئ نو اکثر په تادی کې یا په جلبازۍ کې هغې کې بعضې نمسیزونه مونږ نه انټر کور پاتې شي او هم چا چې کم امپلای چې کار کړی یا څه دغه کړي نو ته تنخوا کمه میلاو شي. اول خو به زه دا وګورم خپل هسټري به وګورم یا د ګیټ انټري به وګورم چې په دې ډیټس کې واقعي دا پرزنټ دی او که دغه دی ایبسنټ دی. نو فار ایگزامپل اول به دا فیل کړو که نه چې یاره دا ایبسنټ دی. فار ایگزامپل دا څه کې به پی ولیکو چې یاره تاسو ته لکه مخکې نور دغه استعمال کړو چې یاره دا اوس ټول پیل شو. چې ټول ما پیل کړل دی خو وګوره دې ځای نه شروع شو دې ځای پورې دا غونډه ډیټا اوکې شوه 14 شو او بارني خو تاسو ته مې وویل وګوره بلینک په خپله 0 شو. دا موږ ته ووایي چې یاره دې ځای کې اوس بلینک نشته، مطلب دې ځای پورې شیټ ستاسو اوکې شو. اوس په راځو مخکې دې کې به اوس یو بله فارموله استعمالوو چې هغې ته کاونټ اپ وایي. هم دا کاونټ یو فیملی ده. نو کاونټ اپ دې دپاره به استعمالوو چې یاره دا کس چې کوم دی دا امپلای دسو په دې ټولو شپږو ورځو کې څومره پیرې پرزنټ شوی دی یا څومره ورځې دا زیري کړې ده او څومره ورځې ایبسنټ دی. نو دا به سمپلی څنګه راخلو دلته به ولیکو چې کاونټ اپ صحیح شو، دا کاونټ اپ شو. اوس کاونټ اپ ته به رینج ورکو. رینج به ورکو د دې ځای نه ځکه چې زموږ دا ټول رینج دی. دا 1 ویک په دې کې کور کېږي. دا د دې رینج شو. صحیح شو. او بریکټ په کامه به ولګو. بیا دوی وایي چې کرایټیریا تو څه په دې کې کتل غواړي. نو زه به سمپلی دلته راشم او دا کوټیشن مارک چې کوم دی دا دوه دا کامې چې برلګیا کوټیشن مارک درته وایي نو دې کې به زه پی ولیکم. صحیح شو. او دا به کلوز کړم سمپل. دا اوس ما ته وایي چې یاره دا عبدالخالق امپلای چې کوم دی دا 6 ډیز کې پرزنټ دی. او چې دلته زه ډبل کلیک کوم نو هغه فارموله په نور امپلایز وایي. خبره پرزنټ په خپله دلته راغلی ته 15 پرزنټ دي، 15 ورځې دا راغلی. دغه شان دا ما دا کالم دغه کول دی. نو اپ به اول پریس کړم. صحیح شو. دا ډالر ساین د ای نه مخکې پکار دی. دغه شان بیا F4 بیا سلیکټ کړم. ډالر ساین ته مخکې راغلی او دا به ټولو باندې رایټ کړم. صحیح شو. اوس په دا رینج دلته سلیکټ کړم. دا اوس وګورئ چې دا رینج بالکل په خپل ځای باندې شو. صرف په دې کې دا ده چې د دې پی په ځای به زه ای ولیکم. نو دا به صرف ایبسنټ رانیسي. ایبسنټ کوم به کاونټ کوي. دا وګورئ جي دلته چې دا ای پسې ګرځي. دلته په دې رینج کې دا ای پسې ګرځي او دا کاونټ کوي چې د ایبسنټ څومره ورځې دي. صحیح شو. نو دا د دې دویم دغه شو. اوس فرض که دلته صحیح نه نو بیا به داسې کاونټ کوي نه به دلته بیا تا ته راوځي. نو دا کاونټ بلینک چې کوم دی په پرزنټ د امپلای ډیټا شیټ کې یا د دوی اټینډنس شیټ کې دا دغه پکار دی. نو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې لکه اوس دلته دا بلینک و دا ټول 0 پکار و. نو چې دا بلینک د دې نه زه لرکم دا ایبسنټ یا پی یا ایز پر ګیټ رجسټر موږ راواخلو. نو چې دلته ای ولګي دا ایبسنټ شو نو دلته په خپله دا کاونټ شو. د دې نه بس پته لګي چې بی دا کس چې دا امپلای کم دی
د په دې ویک کې څونه ورځې حاضري وه او څومره ورځې غیر حاضر وه. اوس د دې ابسنټ پرسنټیج به څنګه روباسې؟ به ډېر په اسانه از ایکول ټو دا به سلیک کو، صحیح شو، او دا به تقسیم کو په ټوټل ډیز باندې. دا ټوټل ډیز دی او انټر به پریس کو. اوس د ابسنټ پرسنټیج چې کم دی دا 0% ځکه چې دا شپږ ورځې راغلی، او چې دا ډبل پریس کم نو دا به ماته وایي چې یاره بعضې انکسات 33% ابسنټ پرسنټیج دی، دا 17% دی. دا د ستاسو هغه یو قسم لا سټینډرډ جوړېږي چې بهی دا امپلای په دې هفته کې څومره غیر حاضري کړې ده. دا د ابسنټ پرسنټیج شو. اوس په دې پرسنټیج به بیا مخکې یو بله فارموله لګو، خو راځو چې مخکې اوس د دې حساب وکړو. دلته وګورئ، دلته مخکې دا بلینک و، دا هم 0 شو، 14 په حساب سره دا ټیک شو، او چې کاونټ دی نو صرف هغه ډیجټ یې کاونټ کړل نو 14 شو. نو دا هم دې پورې هم فارمولې ستا ټیک شو او دا شیټ ټیک شو. اوس مخکې به ځو چې فرض کا دا یو کس راغلی دی شپږ ورځې، دا پرزنټ دی، نو د د شپږ ورځو تنخواه به څومره جوړېږي؟ نو موږ به دغه 40,000 ورکړو د پر ډے چې کم سالري اماونټ دی هغې له به 1000 ورکړو نو د او بیا به دلته ډبل کلیک وکړو نو فارموله به په ټولو سیل باندې امپلای شي. نو دغه شان دلته هم دا 14 شو او دا بلینک د دې نه ختم شو. دا ستا شیټ بالکل اوکې شو، دا بلینک ته ټول ختم شو، 0 شو پاتې شو، او دا د دې سمري هم راووته چې یاره مطلب د پر ډے پر منت پر هفته چې کم د ویکلی د څومره تنخواه جوړه شوه. اوس په دې کې یو بل فنکشن استعمالیږي چې هغې ته وایي کاونټ اپس. کاونټ څنګه چې دلته کاونټ اپ مونږ ولګو، نو دغه شان په دې کې یو بل فنکشن دی کاونټ اپ چې په هغې باره کې هم لږې خبرې وکړو. نو تاسو بیا ایز پر یور ډیزاین او ایز پر یور دغه چې کوم وي دا شیټ دی هغه حساب سره کاونټ اپس استعمالیږي. کاونټ اپس به د دې کاونټ اپ چې کوم دی د دې جمع مطلب د دې اپس د دې کې څنګه استعمالیږي. اوس زه به فار ایگزامپل یو ساده غوندې دغه به جوړ کړم چې فرض کا ما ته پته لګي چې یاره زما دا امپلایز د دې کې میل څومره او فیمیل څومره، بیا په دې کې میل څومره پرسنټیج ابسنټ دی او فیمیل څومره پرسنټیج ابسنټ دی. یو مثال به جوړ کړو، دلته به زه ولیکم چې میل او دلته به ولیکم فیمیل، صحیح شو. اوس په زه راشم د دې به دغه وکړم کاونټ اپس فارموله په دې ولګوم چې بهی د ما د امپلایز کې میل امپلایز ډېر دغه دی پرزنټ لکه هره ورځ ایکچوال دی او پرزنټ وی راځي لکه هره ورځ راځي که نه فیمیل راځي. نو دا یو مثال به په دې کې جوړ کړو، کاونټ اپس په دې فارموله کې ولګو. نو په دې کې کاونټ اپس کې وایي چې کرایټیریا رینج په دې کې سلیکټ کړئ. نو دا رینج دی کرایټیریا رینج ځکه چې موږ په دې بیس باندې فارموله لګو، نو دا کرایټیریا رینج به زه سلیکټ کړم او دا بریکټ په کامه به ولګوم او بیا وایي چې کومه کرایټیریا تاسو سلیکټ کوئ. نو د دې کرایټیریا 1 دا ده، صحیح شو. په دې حساب به موږ دا راوباسو رزلټ راوباسو چې یاره میل یا فیمیل څومره د دوی ابسنټ دی. اوس وایي چې تاسو خو دا وشو، خو د دې حساب سره کرایټیریا 2 تاسو سلیکټ کړئ. نو کرایټیریا 2 د موږ په دې شیټ کې ابسنټ پرسنټیج د دې زه راوباسم، نو دا کرایټیریا 2 شوه او کامه به پکې ولګوم. نو د هغې نه پس به زه د دې دغه ولګوم چې دا به د دې پرسنټیج د 0 نه سیوی هغه پکې هغه کرایټیریا به پکې واچوم چې مور دین دپاره هغه ما چې تاسو ته ویلو چې هغه ایرو نشان ورته استعمالیږي مور دین اسمبل هغه پکې دلته ایډ کړو. نو په دې کې به مونږ 0% نه سیوا مطلب میل دستا چې امپلای دی هغه وکړو چې 0% نه سیوا ابسنټ پرسنټیج چې د چي هغې ما ته کاونټ اپس فارموله وښیي هغه به څومره کسان وي چې دا زه انټر کړم نو هغه شپږ کسان داسې دي میل کې چې هغه مطلب ابسنټ شوي دي 0% نه سیوا د هغوی غیر حاضري ده. دغه شان فیمیل کې دا چې اوس ډرایګ کوم نو بیا به د دې د مطلب دا زه یو پیره ډرایګ کړم ستاسو مخکې، نو دا وګوره د دې رینج بیا بدل شو. رینج تاسو داسې هم ټیک کولی شئ یا ډالر ساین یا مطلب سیل هم لاک کولی شئ او په اسانه باندې داسې دا به داسې وینئ دا هم ډرایګ شو او دا به خپل رینج ته واپس، صحیح شو. دا دواړه اوس رینج شو، داسې هم ټیک کولی شئ
سینټرو دا درې مطلب دا چې تاسو کاونټ کوئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 کسان یا امپلای ستا داسې دي چې هغه غیر حاضر وو یا یو ورځ یا 0% د سیوا یا 2 ورځې او ستا نور امپلایز چې کم دي د هغه حاضر وو دا 9 کسانو سپلیټ چې میل فیمیل کې ته سپلیټ غواړې نو هغې دپاره به کاونټ اپس لګي چې هغې کې شپږ میل دي او 3 فیمیل دي نو دا مطلب یو قسم له اگزامپل چې تاسو لکه دا کاونټر خپل حساب سره فارموله تاسو استعمالولی شئ نو په دې لیسن کې یا ننني سبق کې صرف مونږ دا ډسکس کړو چې کاونټ څه ته وایي کاونټ ای څه ته وایي کاونټ بلینک څه ته وایي بیا کاونټ اپ څه ته وایي اپسنټ پرسنټیج به څنګه روباسو سالري پر ډے به څنګه ډیسایډ کوو یا د پر ویک چې کم د ایز پر اټینډنس کلکولیشن څنګه کیږي بیا چې کم اپسنټ دي نو په هغې کې د کاونټو اپس فارموله به څنګه استعمالیږي نو ننني ټاپک کې مونږ په ډېرو فارمولو باندې بحث وکړو امید لرم چې تاسو به له دې نه څه نه څه زده کړه کړي او که بیا هم څه کوېسچن وي تاسو ما ته کمنټس کې دغه کولی شئ او له دې نه علاوه چې زما نور کم ویډیوز دي نو سټپ بای سټپ دي تاسو چې 1 بای 1 هغه وګورئ تاسو ته به بیا چې زما مخکې کم ویډیوګانې راځي نو اسانه به وي بس څه کمنټس یې څه دغه او چا زما چینل نه سبسکرایب کړی نو زما ورته ریکویسټ دی چې سبسکرایب کړئ ځکه چې راتلونکي ویډیوګانې نور به هم د ایکسل باره کې ډېر په اسانه الفاظو کې د هغه ایکسپلینیشن کوم والسلام